نو که مور او پلار داسې ژوند تېروي داسې زندګي تېروي چې هغوی د بچو په مخ کې د روح قدرې نه وایي د هغوی په بچو په مخ کې جنګ قدرې نه کوي د هغوی د بچو په مخ کې مثال به داسې وامه یو پلار دی د بچي او هغه د خپلو بچو په مخ کې د خپل پلار بېعزتي کوي نو دا ماشوم به څه اثر اخلي دا ماشوم به اثر اخلي چې بس خیر دی نو بس کوې کړه نو څه چلو شو او که نه دغه پلار د خپل بچي په مخ کې د خپل پلار قدر کوي چې نه ته زما پلار یې ته زما مشر یې او زه د خپو خاورې یم زه دا یم او دا چې ته څه وایې هغه به کومه مور هم دغه شان خدمت کوي پلار هم دغه شان خدمت کوي او دا بچی روزانه هغه پلار ته ګوري روزانه هغه پلار ته ګوري دا یو سبق اخلي دا یو درس دله دی به خپل بچي له یو درس ورکول دي نو دا به ذمهداري ګڼو خیر د بعضې موقعو کې به راباندې ګران وي بعضې موقعو کې به راباندې ګران وي خو د خپلو بچو په مخ کې به دا کوو چې دا بچي مونږ ته وګوري او زمونږ نه سبق واخلي نن مونږ بچو ته څه ښو خپل ځان له خپل ګریوان کې سوچو کو بچو ته څه ښو مونږ د خپلو بچو په مخ کې مونږ خپل رول پسې لګیا یو زه به دته داسې وکړمه زه به دته داسې وکړمه خپلې مور ته کنځل کوو دا چل یې وکړو هغه چل یې وکړو خپل بچي به راسره روټۍ ته ناست وي جوخ به راسره ناست وي هغه بچي به اخلي نو تا د اوس نه د دې بچي په ذهن کې را خاکه کېښودله چې ګوره د پلار اړو څه حیثیت نشته نو دا بچی به تا له سبا څه قدر وکړي چرې هم دله نه کوي او که چرې نه که چرې تا داسې وکړل چې دا بچی تا سره ناست دی او د دغه بچي په مخ کې وایي نه زما پلار دی زما دنیا ده زه به ولې داسې کومه زه به د مور ولې داسې کومه زه به د تره ولې داسې کومه دا خو زما باندې د دې مشرانو حق جوړېږي او دا خیر دی که زما د ګاونډي سره څه مسله راغله خیر دی که زمونږ جنګ او جګړې سوي په پیسو باندې وي په مرلو په پټولو په شرشایو باندې وي نو که مثال یو مسله راغله او ما سره خپل بچي ناست دي او زه ورته وایم بچی مړه خو شرشیه مرله خو پرېږده د ده نه هم پاتې او زما نه هم پاتې نه یا خوا یا دې خوا او ما ورته ویله په دې جنګ نه دی پکار د ده نه هم پاتې ده دا بچي د ده ذهن چې دا خاکه پرېوتېدله سبا نه به دا ماشوم څه شي دی به رالوی وي دی به لوی وي نو چې کله د ده وړوکوالي د تربیت داسې شوی دی پلار یې والا داسې کړی دی چې ګوره بچی پوچو پوچو خبرو باندې جنګونه مه کوه په پوچو پوچو خبرو د مور پلار ناقدري مه کوه په پوچو پوچو خبرو د وروڼو په منځ کې غوبل مه جوړوه نو چې د ده خپل پلار په وړوکوالي کې د ده داسې تربیت وکړو د ده مخې ته یې خاکه کېښودله او ده ته به یې بچی داسې دا کوه نو دغه بچي چې سبا له رالوی شي نو دی به لانجې نه جوړوي دی به لانجې او کیسې نه جوړوي خو په بدقسمتۍ ده چې پلاران د خپلو بچو تربیت ونه کړي هغه ماشومان رالوی شي هغه وایي هر څه چې دي که حلال دي او که حرام دي که زما دي او که نه دي خو زه دې حاصلومه د لانجې او آخر کې هغه لانجې دې ته ورسي چې یا پکې جګړې او جنګونه وي شر او فساد که جوړ وي نو هغه د بچو د تربیت نه کولو وجه ده چې مور او پلار د بچو تربیت ونه کړ هغې د وجې چې د بچو زندگی برباده شوه اگر که موږ او تاسو له دنیا ډېره جوړه کړه ده دا به نه ومه مور او پلار ډېر خدمت وکړي هر څه وکړي کورونه والا جوړ کړي بنګلې والا جوړ کړي ګاډي والا واخلي ځمکې والا واخلي په پوچو ځوایونو باندې والا د وروڼو سره چې ده هغه غم او ښادي پرېږدي دا زما دي خپلو بچو له ډېروي او هغه بچي هغه چې پلار لاړ شي نو د پلار اړو تپوس نه کوي چې زما دې پلار زما دپاره څه کړي نو ذمهداري دا جوړېږي چې مور او پلار به څه کوي د بچو ته ماډل جوړ شي بچو ته به مخې ته ځان پیش کړي چې ګوره بچی ته به سبا نه رالوېږي ته وړوکی تا ته ډېر وخت پاتې دی زندګي درته پاتې ده خو ګورې دا لانجې به نه کوې دا به نه کوې دا وکړه دا مه کوه نو چې کله ما او تا دوی ته داسې ماډل جوړ شو نو بیا به دا بچي رالوېږي او دا به زمونږ چې ده نو د معاشرې او زمونږ د کلي او زمونږ دغه رنګې د هر کور دی به مشر وي نو چې د هر کور کې یو بچی رالوی شو دی د کور مشر شو نو خامخا هغه د وړوکوالي نه د هغه پلار د ده تربیت کړی دی نو چې هغه صحیح تربیت کړی دی نو دی سبا رالوی شو نو دی به د خپلو بچو بیا صحیح تربیت کوي دی به کوي یو سلسله به روانه وي او که نن موږ او تاسو فارغ نه یو هر بیره ته موږ دغه وایو چې موږ او تاسو دې ته فارغ نه یو که چېرې موږ ځان فارغ کړو نو بیا به هر څه سم وي خو موږ دنیا کارونه دومره دي د دنیا لانجې دومره دي چې ګورې د موبایل دپاره ټایم شته د فضولیاتو دپاره ټایم شته د عبثو د لارو ګرځېدو دپاره ټایم شته پاړه بازار کې د ګرځېدو دپاره ټایم شته په پولو کې دغه رنګې په خوړونو کې به هر ځای کې موږ فارغ یو چې موږ په ګپ شپ کې نو موږ ډېر فارغ یو
خو که موږ ټایم نه ورکوو هر سړی د ځان ته ګریوان کې لږ غونته کې سوچ وکړي چې په شل روز کې ما 10 منټه خپل بچي ته ورکړي دي چې زه د کښېنومه دته زه لږ نصیحت وکړمه دته زه لږ چې دی نو قرآن وښیمه دته زه لږ تربیت وکړمه هېڅ چا هم نه دي کړي دا د زه حقیقت وایم موږ سره ټایم نشته نو چې ټایم نشته نو د دې به یو آخر کې نتیجه راوځي داسې چې موږ به بیا وروسته خفه یو چې کاش چې ما د دې بچي تربیت کړی وي نو ځان له کم از کم یو ټایم ټیبل او روټین جوړ کړئ چې په شوا روز کې چې ډېر نه شئ کولی کم از کم ماسخوتن لمونځ پسې د خپل بچي لار کښېنئ او یو 15 منټه نصیحت ورته وکړي چې بچی دا مه کوه دا ګناه ده او بچی که چېرې ته دا کار کوې زه به د پښتو معاشره کې خلکو مخکې څنګه وایم چې زه دا د چا زوی دی یا که پلانکي ماته دا ووایي چې دا ستا زوی دی زه به څه کومه نو دغه شانې نصیحت چې موږ تاسو کوو نو بیا به راله کارونه نه ګوري او که چېرې نه موږ پرېښودي دي او موږ والا شا ډبو چې ګورې نن دې یو څه وکړل د دې نه ډېر وکړه او که چېرې ګاونډي درته غږ وکړو نو ته څه وکړه ډایرکټ خطا ډزې کوه یا ته دا وکړه هغه وکړه او طریقې ورته ښو د دې به نتیجه دا راوځي چې یو ورځ به راله کار وګورو نو بیا به موږ هم ستومانه یو هغه به هم ستومانه نو کوشش به دا کوو چې د خپلو بچو د والدینو حق دا جوړیږي چې دوی به څه کوي د بچو به تربیت کوي او دا ماشوم رالوی شو د خبرې زده کړلې دی به مسجد ته بوځي دی به جماعت ته ځان سره لاسنیونه راولي بعضې موقعو کې ډېر ماشوم نه دي راوستل پکار وجه دا وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسجد ته لیوني او ماشومان نه پرېږدئ ولې دوی په پاک او پلیت نه پېژني ته دومره پوچی ماشوم راولي چې مثال هغه په امتیازو نه پوهېږي او مسجد پلیت کړي یار دومره ماشوم دی چې هغه کې ادب نشته هغه صفونه ودرېږي هغه دلته منډې وایي او کله څه کوي نو بیا د خلکو مزد متاثره کېږي خو که نه کم ماشوم هوښیار دی پوهېږي نو کم از کم د وړوکوالي نه یو تربیت هغه له ورکړه چې مسجد ته سهار وختي راځي دې هم راپاسوه دا بعضې ټایم میندې وایي مه پاسوه دې لا وړوکی دی به ټول عمر کوي نه بلکې یو روټین او تربیت والا جوړ کړه پاسوه یې ځان سره لاسنیوی یې راوله او ځان سره یې ودروه دې کې دا نشته چې خامخا به مشر راځي نو مخکې دې ودرېږي ولې بعد وروسته د ماشومان پرېښودی دا غوبل کوي نو خیر دې راوله ځان سره یې ودروه نو دا به یو اثر به ستا نه اخلي چې دی به مسجد ته عادت شي دی به راشي قرآن ته یې کښېنوه سبق دی راوله سبق ورته یاد کړه او مخکې خو به داسې وو چې ته به لرې یو ځای ته به تلې او سبق به و هلته کې به مدرسه وه یا به کورونو کې زنانه وه خو اوس خو شکر الحمدلله هر مسجد مدرسه ده هر مسجد دا مدرسه ده نو بل چې ته تلو ته هم ضرورت نشته کوشش وکړو دا به ګورې د ستاسو کم نصیبي وي چې یو ځای یو ترتیب شروع دی سبقونه کېږي استادان راځي او تاسو خپل ماشومان دوی ته نه حواله کوئ او بهر ګرځي دې کې به زمونږ کمی نه وي موږ بار وایو که څوک هم قرآن زده کول غواړي که څوک قاعده زده کول غواړي صرف ماشومان نه لوی هم مشران هم دا حق جوړیږي چې الله تعالی موږ تاسو ته اسلام نصیب کړی دی چې موږ تاسو قرآن هم زده کړو په الفاظ یې هم زده کړو نو که څوک زده کول غواړي مازدیګر نه والې ماسخوتنه پورې دلته استاداني کوشش به دا کوو اوس به شروع واچو یو ټکی زده کوو روزانه رو به قاعده ختمو کړو بیا به قرآن ختم کړو انشاءالله کوو به که نه الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي